سلامونه احترامات ستاسو ورور سجاد علي ما ملګرو دا ټیم کې موجود یم ضلع بونیر کې د امیر الله ورور سره تقریبا د امیر الله ورور سره موجود یم د هغه 8 بچي دي 4 پکې معذوره دي او د په دې دیوانه باور په روډ باندې د دکان دی خو د لاک ډاون د وجې چې دی نو هغه کاروبار چې دن تاسو ته پته متاثره دی او دکان دې ځای کې دی چې لکه مارکیټ کې دننه دی نو هغې ځای ته ډو سوک تګ راتګ کوي نه نو دی چې دی نو ډیر په مجبورۍ لکه انسان بنده ډیر زیات مجبور شي نو الله هغې نه میډیا ته راځي یا خپل چې کوم د زړه اظهار یې هغه کوي د خلکو ته ماهیته کوي د ده نه به تپوس کوو چې څه تکلیف دی لاک ډاون د وجې ده ته څه مسلې راغلي دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو ډېره مننه چې تاسو خپل دا ټایم ضایع کړو دلته کې راغلی زموږ د غریبانو نه خو تپوس وکړو او زموږ خو داسې حالات ته چې د اوسه پورې ما د لکه د چا نه دا سوال نه دی کړی چې یاره زما یا بچي معذوره دي یا چاړاګان دي یا واړه دي یا غټ دي د نننۍ ورځې پورې خو اوس زما دا خواست دی چې بس دا لاکډاون د وجې چې دی زموږ کاروبارونه مکمل متاثره شو او هغه چې کوم دی هغه پیدا مایده خو جو ختمه شوه خو اوس پکې ته چې کوم لس شل روپۍ وګټو چې هغه کوره خرچې لپاره دغه کړو چا نه 15,000 خرڅ کړي چا نه 1000 خرڅ کړي چا نه 2000 خرڅ کړي قرضې رامنې ډېرې شوې او د حالاتو مخې ته پته نشته نو څو پورې چې دا هوټل زموږ بره چې کوم دوکان نه پاسه دی چې دا بنې نه زموږ مکمل کار ډون دی دا راته حکومت یا چا راشن ماشین یا څه پیسې یاره د نننۍ ورځې پورې چې دا نه 15 روپۍ چا راشن ماشین کې نه دي راکړي او د بېنظیرې پیسې زموږ وي نه د پاسپورټ د وجې هغه بېنظیرې هغه پیسې چې دي هغه زما کټ شوې وایي ستا پاسپورټ دی نه پاسپورټ خو ما مزدورۍ له جوړ کړی و د دې بچو د وجې ما هغه پاسپورټ چې دی هغه ختم کړو ځکه چې دا غټه ماشومه چې دا د دې منې د میرګو غوټه ده او د میرګو غوټه تاسو ته ټولو ته پته ده چې هغه باندې کله دا مرض راشي نو هغه کله په اور کې رغړي کله په اوبو کې رغړي او په ځان باندې بیا نه پوهېږي واړه وخي چې تی وي سالن تی وي نو د هغې د وجې ما ځان دا سوچ وکړو چې زما بل داسې په کور کې زوی نشته بل د دې نه بل کشر د دې پسې دی هغه هم چاړه دی دا 3 وړه چاړاګان دي نو بیا ما ځان دا سوچ وکړو چې ما ته خو 1 لک روپۍ په سعودي کې میلاویږي ولې دلته کې خو دا بېعزتي ده چې زه خو دا خپله بېعزتي نشم کولی چې پېغله جینۍ ده دا یا بل سړی په ګاډي کې کینې بوځي تړي او اسپتال ته یې بوځي د دغې د وجې چې دی دا ما خپله ویزه ختمه کړه او دلته کې مې دا کاروبار شروع کړی نو هغه کاروبار خو هم د مارکیټ نه دنده دی شارجه هوټل لاندې نوی شارجه هوټل لاندې او په مارکیټ کې دنده یې هغې چې کوم دی نه داسې مزدوري خاص شته هم نه خو دومره وه چې ما پې ځان خپل ځان نخ کړی مې کو د ټماټرو یو کریټ مخې ته ږدم خو جو خرڅوم باید د دې د بیماري وپکې کوم خو نن ستاسو نه ما ځکه تاسو ته ما دا وینا وکړه چې ورور مې تاسو مخې ته داسې نغی چې هغه زموږ دا خبره اورېدی شي او د غریبانانو احساس ورسره یې چرته وي نو چې د دیو لپاره هم د یو میاشتې 1000 روپۍ مقرر شي نو بیا هم دومره به شي چې هغو له به موږ پې هغه راشن نه وړو یا کاپړه راوړو یا په علاج کوو نه هر نمونه مسلمان چې کوم کو هغه پنجابی او کو پښتون او کو عمران خان او کو هر یو تن چې دغه څه وسو سره کی حکومت نه باري حکومت کې دنه کو حکومت نه باري خو چې دغه لس وس رسی او کولای شي او چې زمونږ سره ودرېږي زمونږ سره امداد وکړي دا به زمونږ سره ډېره غټه مهرباني او زما خپل نمبر دی 0345 2469 240 دا زما خپل نمبر دی او دا به پکې تاسو خپله ورکړئ او نو د دې پروګرام ستاسو ډېره مننه الله ښه عزت وکړه خدای خوښه شکریه حاجي کتونکو دا زموږ سره امیر الله بای موجود نو تاسو که ستاسو زکات خیرات سمي نو هغه په ده منتدی مستحق دی ځکه چې 4 بچو د معذوران دی او 4 ورته نور په کور کې هغه خو روغ دي خو هغه هم ماشومان دي د هغو دپاره هم د راشن ماشین هم ضرورت دی پاسپورټ د وجې زما د پیسې چې کمې دي کمې د بېنظیرې د پیسې د پاسپورټ د وجې بندې شوې او د نور د عمران خان د پیسې 12000 روپۍ چې کمې وې میسج منې نه دا هم د دې پاسپورټ د وجې بندې شوې نه پاسپورټ زما د پاسپورټ دغه حالات دی زیات تر زیاته ما د پاسپورټ د وینا زه وکړه چې لکه صرف ټول لاکډاون چې ما ته د پاسپورټ د وجې دی چې د پاسپورټ دی نه پاسپورټ خو زه کو سیري کوم نه ما ته کوم څه پیدا نشته او په پیټۍ کې پروت ما ته هم څه پیدا نشته خو چاته څه پیدا نه زه به لاسې ورکړم صحیح ده مهرباني نو امیر الله بای را سره موجود دی په دې سواړۍ کې پاتې کېږي دیوانه او په روډ باندې یقینا چې ډېر دوک بری داستان دی رده ده او هر سړی د خپل په زړه راولي نو زه خو پې ډېر زیات خفه شوم رالم ورله میر راشئ ورور دی مسلمان دی زما نه خو دا کېږي چې زه د ده د غږ چې دی د ده د بچو د غږ چې دی دا تاسو ته ضرور رسومه نور فیصله په تاسو ده که تاسو سره هر قسم امداد کوئ
د امیر الله بای نمبر به موږ ورکو په دې ویډیو کې، تاسو یې کتلی شئ په ویډیو د پاسه، په ویډیو کې به هم ورکو. بالکل د ده سره ودرېږئ، بالکل د خیرات او د زکات مستحق دی، ځکه ګلالي ماشومان دي، هغه هم معذوره دي. نو برای مهرباني حکومتي چارواکو ته هم زموږ دا خواست دی چې د امیر الله ورور سره ودرېږئ، د ده امداد وکړئ. خپل کور به سجاد علي له ورکړئ. اجازت د لوی الله په امان.